أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سورة السبا 24 نمبر آیت. په دې 24 نمبر آیت کې دلیل عقلی ذکر کیږي د مشرکانو سره په ثابتولو د توحید باندې، او د دې سره سره د مخالفین او مشرکانو سره د بحث کولو شرعي طریقې خو لري د تاسو په کومه طریقه وسه خبره وکړي. یو دلیل شو، بل د مناظرې او د بحث اسلامي طریقه وصول شو. الله تعالی نبی رسول الله ته یقول ورته وایا ما يرزقکم رزق درکې تاسو ته من السماوات د اسمانونو والارض رزمک اسمانونو بارانو رسوک راوري او د خیر او د برکت په سړي سوک را لېږي. د زمکې نه پیداوار سوک رازرغونی د کس سوک دی. نو دا خو مشرکانو منل د ټول کارونه الله کې بوتانی نشي کول، په دې غو پویدل او دا د یقین وجدار سره الله کې په دې معنی دا غوي شک نه و. لیکن دې ضد کا او علی نه وایو چې الله کې ځکه چې الله یادو بیا بوتان شاته پاتې کیږي، ورسته پاتې کیږي، نو غلی بشو. نو غلی بشو نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته یقول الله تو ورته وایي چې الله تعالی کوي، چې دوی جواب نه درکاو نو تو ورته وایي چې الله کوي، نو دې سره مخالفت بیا نه کوي چې کني الله نه کوي. نو بده کې د مشرکانو غزت ته اشاره ده چې دوی سم خبره چې خور ته معلومه ده مخکې نه به اقرار کاو، د زین کې ضد د وجه نه هغه اقرار نه کوي. چې کله تا ورته وایي دا الله کوي نو بیا ورته وایي چې و ان یقین مونږ او ایاکم یا تاسو لعلى هدن په هدایت دي او په ضلال مبین یا به گمراهی ښکارا کی دي. کله چې توحید ثابت شونه د ښکارا مضمون خو دې دی چې مشرکان په ناحق باندې دي او مسلمانان په حق باندې دي. توحید مونږ کې په حق او مشرکان په ناحق باندې دي، نو بیا خو عام ښکارا جمله د صفکار وجه تاسو کافرانی مشرکان وي. لیکن د دې جملې نه نبی عليه السلام الله تعالی مانه کې جدي ورته ما وایا تاسو مشرکان کافرانی دا بدل پاز دا ورته ما وایا، بلکې دې ورته وایا چې ګوره رزق ورکول والا ذات الله تعالی دی او دغه شان د خالق الله تعالی دی، د الله رضا نه بغیر څه سفارش نشي کولای. نو دا ټول کارونه الله کوي، نو موږ بندګي د الله کو د بل چای نه کو. خو تاسو لګي د بوتانو کوي، نو تاسو موږ به تاسو کې یو کس په هدایت یو بل کس په نه حق باندې خو چې کوم یو دی پس تاسو سوچ وکړئ، فکر پکې وکړئ. نو بدې ټیم کې چې کله ښکارا د ګستاخ الفاظ استعمال نه کی نو دلوی کافران هم به سوچ کول باندې هغه مجبور شي او په منځ کې خبره شته په دې باندې سوچ پکار دی. خو کته ورته وای جنت ته خو کافر یا مشرک ته دسي بیکار الفاظ استعمال کی، نو بیا دغه مشرکان او کافران په ضد کې راشي. چې کله په ضد کې رااله نو بیا ستا خبره د سره نه مني. نو دعوت طریقه دا د خوش الفاظ باندې استعمال، ګستاخ الفاظ باندې استعمال. عام طور په معاشره کې یو غټ کمی دا دعوت په لار کې چې کم به فرقې بل خلک یې بد شي نو هغه ځان اعلان وکړي چې دا زمون خلک نه لري، دا مشرکان دا زمون نه لري، دا بدعتيان مشرک بدعتي دا غوې د خلین د سره کوزيږي نه. او چې کم کس چې سترګو نه بد تیریږي دا نو پسې ورولي، کم کس چې د ډلې د ټپاري سړی نه وي دغه مشرک دغه بدعتي. او به د شیعاګانو کې د طریقه ده چې شیعاګانو چې کله به تاسو پوه شئ شیعه نه دي نو ودا د اهل بیت دشمن دی. نو هر سنی د اهل بیت دشمن وي، حالانکه د اهل بیت څوک دشمن دی؟ څوک دشمن نه دی. سنیان خو سره ډېر محبت کوي، مینه سره کوي. دا ګستاخانه الفاظ عام استعمال روان دي معاشره کې. خدا د هغه خلکو کار د چې کوم د اسلامي اصول د اسلامي طریقې کار د اسلامي دعوت نه بیخي جاهلان دي، زدي خلک دي. هغه د اسلام او دعوت نه پیشه او روزګار جوړ کړي دي، د معیشت ذریعہ ګرځول د ناغي بدی وجه د الفاظ استعمالي او اسلامي پر قواعد په ډول باندې باندې بدل کړي دي. نو بده ځکه ښکارا مضمون خدا سي په کار وچی تاسو مشرکانو کافرانو یو حقیقت کې د سیوا خو نبی عليه السلام تداغونه ویل چې د سیوا یا بلکې د سیوا چې و ان یقینا مونږه او ایاکم یا تاسو مونږ او تاسو کې یو ډاله لعلى هدن خامق په هدایت دي او په ضلال مبین به گمراهی ښکارا کوي. یا تاسو په هدایت یا مونږ یا تاسو گمراه یا مونږ گمراه یو سچل به منځ کېشتا تاسو به سوچ وکړئ چې کم خلک شو. نو دې اکثر مفسرین لیکلي چې دا د مناظرې انداز شو.
وجادلهم بالتي هي احسن همدغه مطلب د خلق سره باسونه مرز طریقه باندې کوي چې خطر طریقې خلق بزت کې رانه شي بدنيتي کې رانه شي د وجه غیرت پکې راولار نه شي خو مخالف دي نشي او دغه شان د مخالف چې ستاسو عقیده د نظریه مخالف دي د هغه د جذباتو هم خیال ساتي او د هغه د نفسیاتو هم خیال ساتي چې هغه جذبات نفسیات سره مقابل کې غلط استعمال نشي قل تو ورته وای پیغمبر الله تسالون اساسنه تاسو نه کیږي اما اجرمنا د هغه جرمونو چې من کړی دي چې مونږ کړی ولا نسأل او نزمنګ نه تاسو کی عما تعملون د هغه کارونو چې تاسو کړی دي یعنی تاسو جرمونو موږ نه یو ذمہوار او زمنګ د جرایمو تاسو نه یو ذمہوار هر انسان په خپل عمل باندې ولې کیږي خلاصې داش ولا چې تاسو جرمونه په موږ باندې پوښ کې دي نشي تاسو د اسلام سره مخالفت کوي سمره ضد کوي نو بده کې زمونږ سره نشي ورانه ولې زمونږ نه الله تاسو نه کوي بلکې تاسو د خپل مجرمانو خپل جرمونو مبارک تاسو نه تاسو کیږي داغي مسؤلین تاسو یې او موږ د خپل مجرمینو مسؤلین زمونږ د خپل جرمونو تاسو کیږي نو تاسو ګناهونه او جرمونه موږ تنګولې نشي دا معنی شو قول ورته وای پیغمبر یجمع بیننا ربنا راجم بک موږ لره خپل منځ کې رب خپل ثم يفتح بیا په سراو کې بیننا زمون په منځ کې بل حق به حق سره وهو الفتاح العليم او د خپ سره کوون کې پوی دی یعنی ورته وایي چې په دنیا کې تاسو اصلاح نشوي قیامت کې بل الله موږ راجمع کوي ټول او زمون منځ کې به یو حق انصافي خسته په سره کې عملی په سره وکړي هغه په سره بدایي چې مشرکان مبارک به هم حکم راشي چې کم کسان د بوتانو بندگی کوي الله غری دې طرف ته شي هغه سره دې وشي کم یو الله مانو کې یو الله بندگی کوي کې غری دې بل طرف ته شي دغه سبب د سکیږي نو عملی په سره به الله تعالی کوي او هو الفتاح العليم د خپ سره کوون کې په ذات په سره بکیږي خو که تاسو وس په خپل باندې اصلاح شوي نو لوی مصیبت نه بچ او که وس اصلاح نشوي نو عملی په سره به سره الله تعالی وکي خو تاسو بیا د بچ کېدل موقع چانس نه